په ایمان پسې بیا لمونځ دی. یو خو داسې چې سړی کافر وي ایمان یې نه راوړی نو هغه لمونځ څه فایده نه کوي. خو چې یو سړی مسلمان شي بیا ټولو نه اهم رکن دا لمونځ دی. الله تبارک و تعالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا قرآن پاک ورکړ، قرآن پاک نازلېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو. ډېر وخت نه تر آخر وخت پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې دا څه کم درېشت ولا وخت دی مدت دی. په دغه مدت کې هر یو حکم الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځمکې راغلی. یو لمونځ داسې حکم دی چې الله تبارک و تعالی نبی علیه السلام اسمان نه وغوښته. معراج وتلي معراج نبی علیه السلام په مکه کې شپې فرشتې راغلې وې او جبرائیل امین او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ووسلو کور نه زړه یې در ووسلو ویې مینځله صفایي کړ او بې فکر کې کته وي چې څنګه کېږي ودا معجزه د الله طرف نه الله چې قیام څه کېږي لکه څنګه چې موسی علیه السلام له ورته وغورځولو غټه اژدها ترې جوړه شوه نو له ورکې نه اژدها څنګه جوړېږي خو معجزه وه که نه دغه شانتې دا معجزه وه. او بیا نبي علیه السلام یې روان کړ فلسطین لا شام لا اوس چې جومات دی فلسطین بیت المقدس دغه له لوړه دغه نه دې وختل اسمان اول ته بیا دویم ته بیا دریم ته بیا څلورم بیا پنځم بیا شپږم اسمان ته بیا اووم اسمان ته په ټولو اسمانونو کې انبیا کرامو سره د نبي علیه السلام ملاقاتونه وشول. بیا یو ورته کوټه وه کعبې غوندې بیت الله شریف بیت معمور ورته وي ورته ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. ایرنا اوس بیا نبی علیه السلام لوړو سدرة المنتهی وتلي سدرة المنتهی یو بل حالت و. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې نه زه پوسته له جبرایل نه پورته شوم ویلي چې زه نور نشم تللی. بیا ښي طرف ته نبی علیه السلام چې زه ختم تقدیر چې لیکي هغه فرشتو هغه لیکل مې ورغلی لیکلي چې کول یې پیلونو شور نبی علیه السلام فرمایي چې هغه مې ورغلی. بیا عرش له لوړو د الله ملاقات له وتعالی له لمونځ ورکړه چې ټول امت ته دا لمونځونه کوي. 50 لمونځونه نبی علیه السلام ته ملو شو. د نبی ته واپس کېدو دا خوست یې کول چې ډېر د امت یې ونه کړی شي بیا 15 شوه. د 15 وخته لمونځ په مسلمان فرض دی. وایي دا تاریخ زموږ امت دی. اوس په ایمان پسې بیا لمونځ دی. یو خو داسې چې سړی کافر وي ایمان یې نه راوړی نو هغه لمونځ څه فایده نه کوي. خو چې یو سړی مسلمان شي بیا ټولو نه اهم رکن دا لمونځ دی. چې څنګه د لمونځه زموږ امت ته ملوېدل دا د نورو احکامو نه مختلف دي. نور احکام الله تبارک و تعالی دنیا ته نازل کړي دي او په لمونځه پسې رسول الله اوسرو وبلل او لمونځ یې وتړل. دغه شانې په نورو احکامو کې د لمونځه اهمیت او شان ډېر اوچت دی او ډېر زیات دی. او په قرآن پاک کې علما لیکي چې په قرآن پاک کې د لمونځه ذکر د 700 بار نه زیات راغلی. د 700 نه زیات د لمونځه ذکر راغلی په قرآن پاک کې. 700 آیتونه بلکې پرې زیات هغه داسې دي چې په هغه کې لمونځه ذکر دی. اوس دغه نه لمونځه د اهمیت او پابندۍ پته لګي. په یو حدیث شریف کې چې نبی علیه السلام فرمایي چې من ترک الصلاة فقد کفر. نبی علیه السلام فرمایي چې چا لمونځ پرېښود
قصدن عمدن دا کافر شي څومره سخت اوس بیا علما تشریح کوي بعض علما وایي چې لمونځ څوک داسې پرېښوي چې لمونځ فرض نه بیا دا کافر کېږي بعض علما دا وایي چې نه لمونځ څوک پرېږدي که فرضیت نه وي منکر هم سره پرې کافر کېږي څومره سخته خبره ده نبی علیه السلام فرمایي چې د مؤمن و د کفر په منځ کې لمونځ دی مسلمان لمونځ کوي کافر لمونځ نه کوي یعنې دا فرق چې نبی علیه السلام یې ښایي که نه د دغه د لمونځه اهمیت